أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة معارج ابتدا کی د قیامت باره کی خبره وه، د قیامت د ورځې د اوږدوالي تذکره وه، اسمان حال د غرونو حال د هغې تذکره وشوه چې د دې به څه حالي، د قیامت د ورځې څوک به د چا په کار نه راځي، یو دوست د بل دوست. مجرم سړی به دا غواړي چې ما دې دا ټول هر څه ورکړی، خو چې زه د عذاب د دغې ورځې نه خلاص شوی، هر څه مې ورکړی. خلک زامن غواړي، دی وایي چې زامن مې پې هم قربان کړی، خو چې زه بچ شوی. ښځی، روڼی، قام قبیلهی، دا ټوله ځمکه مې ورکړی، خو چې زه بچ شوی. د هغې تذکره وکړه چې کله چرتې داسې نشي کېدی، نشي ورکولی کېدی، نشي قبلولی کېدی. اول خو دومره طاقت یې نشتی، بل دا که دی ورکوي هم نو قبلیږي به نه. دغه جهنم دی، شغلي دي، د اور د خلکو سرمنې به راکاږي، اندامونه به راکاږي، پټې به راکاږي، هر څه به ګډوډ کی. څوک چا چې دنیا کې خبره نه ده منلي. د انسان حالم ذکر کو، دنیا کې څنګه وي. دنیا کې دغه سړی چې کوم قرآن ته شا کړله، ایمان ته شا کړله، مخې ګرځولې، اعراض یې کړلی، لګیا دی دنیا پسې، دنیا جمع کوي، دنیا کې دنیا پسې ورپسې دی، نو دنیا دله پیدا نه ورکوي. دا انسان ډېر زیات حریص دی، حرص کوونکی دی. کله چې ورته شر ورسي، تکلیف ورته ورسي، مصیبت ورته ورسي، نو بیا جړا پریاد کوي. او کله چې ورته خیر ورسي، نو بیا منع کوونکی، د حق نه خلک منع کوي، حق حقدار له نه ورکوي. ها، کوم چې مسلین دي، منځګزار دي، د الله د پاره خپل بدني عبادت د الله د پاره خاص کوي، بل چا د پاره نه کوي. مطلب موحدین خلق، توحید او سنت باندې عمل کوونکي خلق، نو دی یو خو د منځونو حفاظت کوي، بل دی سره چې کوم مالونه دي، نو په دې مالونو کې د دې حق دی مقرر، حق دی معلوم. سوچ سوال کوي هغه د پاره، مو سوچ سوال نه کوي هغه د پاره. نور صفاتونه د مؤمنانو ذکر کوي. والذین هم یصدقون بیوم الدین، نو کڼ صفاتونه دي د هغې رکو د اخره پورې. نو آخر کې پې د هغې جزا ذکر کوي، دې ته به بدله ورکولی کېږي. څه د هغې تذکره ده. والذین یصدقون بیوم الدین، او دا کسان دي چې دې تصدیق کوي د ورځې د قیامت، دی ایمان لري پر ورځ د قیامت باندې.
قیامت ورځ مني. د قیامت د ورځې ورپسې وایي مشفقون. قیامت ورځ خو ډېره سخته ورځ ده، نو د هغې ورځې باندې د دې ایمان دی، یقین دی چې قیامت کېږي به، نو خلک به دوباره راپورته کولی کېږي، نو خلکو له به بیا خلکو سره به حساب کتاب ورکولی کېږي. نو څوک چې مؤمنان دي نو هغوی به جنت ته لیږلی کېږي، او کوم چې کافر دي مشرکان دي نو هغوی به جهنم ته لیږلی کېږي. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. او دا مؤمنان هغه خلک دي، دا مسلین مؤمنان دا هغه خلک دي چې دي د عذاب د خپل رب نه یره کوونکي دي، د خپل رب د عذاب نه یریږي. دنیوي عذاب نه هم یریږي، نو د اخروي عذاب نه خامخا یریږي. هغه غټ عذاب دی. ان عذاب ربهم غیر مامون. یقینا عذاب د رب د دی غیر مامون، ندی پکار داسې چې د هغې نه د خلک بې پروا شي، خلک دې د هغې نه په امن کې شي، خلک دې د هغې نه نډر شي، بې یرې دي شي. ان عذاب ربهم، یا ان عذاب ربهم، یقینا عذاب د رب د دی غیر مامون، ندی دی داسې، ندی دی د دې نه څوک په امن کله چې حکم راشي. غیر مامون عذاب د رب د دی چې دی نو دا داسې نه دی چې د هغې نه دی خلک بې پروا شي، خلک دی د هغې نه په امن کې شي. کافر خلق د هغې عذاب نه نن خو نه یریږي، سبا به ورته پته ولګي. مؤمن سړی چې دا دومره ایمان یې راوړلی، دومره عمل صالح کوي، لګیا دی، څه دپاره کوي؟ خو دی د هغې عذاب نه یریږي و چې د هغې نه زه بچ شوی، د هغې د بچاو دپاره ځان لار ګورم. نو ان عذاب ربهم غیر مامون. بعضې وایي یقینا عذاب د رب د دی نه دی د دې نه څوک په امن، کله چې حکم وشي، کله چې د چا په باره کې حکم وشي نو د هغې نه څوک بیا په امن کې کېدی نه شي. مؤمن دی، موحد دی، نو د هغه دپاره به د دغې عذاب حکم به نه کولی کېږي، نو هغه به په امني. او کم چې چا دپاره چې حکم وشو د عذاب نو هغه به بیا د دې نه بچ کېدی نه شي، د دې نه په امن کې کېدی نه شي. یا د مسلمانانو خبره ده، مؤمنان دنیا کې د رب د عذاب نه یره کوونکي دي، د الله د عذاب نه ځان بې پروا کول نه دي پکار، ځان د هغې نه مامون ګڼل نه دي پکار. خلک خبره کوي دنیا کې ویا پلان کې دی خو ځان داسې ګڼې لګي چې پورې وتی، او نو داسې ځان ګڼل نه دي پکار چې زه پورې وتی یم، زما سره حساب کتاب به نه کېږي، ماله به عذاب نه راکولی کېږي. نه نه، داسې بلکل په دې کې ځان پورې وتلی ګڼل نه دي پکار. بعضې خلک وایي پلان کې هغه ځان داسې ګڼې لګي دی چې بخلی شوی دی، د جهنم نه پورې وتی دی، وایي نه داسې ځان ګڼل نه دي پکار. ولې الله رب العزت چې د چا سره حساب کتاب شروع کو، اوس دا خبر ورانه ده، حساب کتاب چې چا سره شروع شو دا دی ولی کړلی، نو دا دی ولی کړلی، نو دا دی ولی کړلی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل فقط عذب، دی بیا په عذاب شو، بس خبره ده ورانه ده. ولې د الله حساب ته به څوک ټینګ شي؟ الله چې حساب شروع کړو د الله د حساب څوک دي؟ موږ خو نه یو، الله دې موږ وچ پوچ وبخي. دغه طاقت نه لرو، توان نه لرو، یره کو د هغې یرې د وجې نه موږ لګیا یو دنیا کې، دا څه ټوټه پوټه عمل دی، ایمان یو راوړلی، الله منو، د الله رسول منو، قیامت منو، قبر منو، بیا دنیا کې لګیا یو دغه څه، کله مونځ دی، کله روژه ده، کله یو عمل دی، کله بل عمل دی، د الله د پاره کو، د الله د یرې
دغه عذاب د یری نه کو الله حکم کړی دا کو کني نه आवाज ته لګم غوړای نو موږ کو دا موږ کو څوک چې موږ نه کوي الله بل عذاب ورکړي پنځلس طریقې باندې عذاب ورکول کیږي څوک چې پنځه ټیمه موږ کوي الله بوله پنځه انعام ورکړي په دنیا کې یو په دنیا کې او سرور په آخرت کې دارنګه نور موږ کوونکو د پاره نه کوونکو د پاره داغي حکمونه خبرې د چا د پاره ترغیبات ترهیبات دا ذکر کړی شي څوک چې مونږ کوي نو هغه د پاره به دا د انعامات ورکول کېږي څوک چې مونږ نه کوي نو هغه د پاره دا د عذابونه وي الله حکم کړل دا خبرې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر طرف نه مونږ ته ویلې شي موږ لګیا ځکه مونږ نه کوو ځکه روزي نیسو ځکه یو ځان ستړی کړل ځکه یو ځان پابند کړل ایمان کې دنه دین کې شریعت کې ځان پابند کول پکار دي هر مومن هر مسلمان ابل چې د خدای نه پابند کوي والذین هم لفروجهم حافظون او دا مومنان هغه خلک دي چې د خپل شرمګاونو حفاظت کوي خپل ځان بچ ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چا چې د دوو حصو د خپل بدن مال ذمہواری راکړه زبول د جنت ذمہواری ورکم یو د جبه او یو د شرمګا د دې ذمہواری د مال راکی د جنت ذمہواری به زور کم جبدا دا غلط نه استعماله جبدا درو بنوي غیبت بنکه چغلی بنکه روایت کې راضی مسلمان خیانتگر کې دی شي پلانکې کې دی شي ګناګار کې دی شي دا کې دی شي دا کې دی شي دا کې دی شي دروژن وینا دروژن نشي کېده ها مسلمان به دروغ نه وایي جواب داغه په دروغ باندې نر چلیږي چې دروغ دی لری کړه معاشره نه معاشره بالکل روغ موټ شي والذین هم لفروجهم حافظون او دا کسان دي چې د خپل شرمګاونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم ها مگر د خپل بیبیانو مخ کې او ما ملکت ایمانهم یا چې مالکانی د دې خلاصونه وینځي دي چې هغه بل چاله په نکاح نه ورکړي ناغه د لپاره دغه سي داغه سره تعلق د خپل کور والو سره چې څنګه تعلق دی دغه سي تعلق داغه سره ساتل شي او چې کله بل چاله په نکاح نه ورکړي اله کبل چاله په نکاح مې ورکړنو بیا سره نشي ساتل دا هو د غلامانو د وینځو دا مستقل مسائل دي لیکن دې ته ورکه غلامان وینځ شته نه دیو جناغه مسلو باندې څوک دومره بیا پوهیږم نه نو دې زمانه کې صرف بیبیانې پاتې الا علی ازواجهم مگر بیبیانې د دې او ما ملکت ایمانو یا چې مالکانی خلاصونه د دې فإنهم غیر ملومین یقینا دی پاغي کې ملامت نه دي سورۃ المؤمنون کې ویلو دغه سي الفاظ تقریبا نږدې فإنهم غیر ملومین پدې کې دي ملامت نه دي ولې انسان دې انساني ضرورتونه دي نو د خزه او د خاون ځان ضرورتونه دي نو دا ضرورتونه و پوره کیږي په دغه یو ځای کې د سړی د خزینه او د خزې د سړی نه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون نو سو فمن ابتغى نو چاچی طلب کو علاوه د دینا نو دا کسانی د حد نه تجاوز کوونکی خپل خزشتي خپل بیبیشتي خپل کور والشتي دیوس په نورو پسې ګرځي او یا بازی دازی چې هغه وی واده نه کوم بعضې پکې بل بل شان دي خبرې کوي چا نه تپوس وکړو هلکه واده ولې نه کوې او ته وایي سړي ته تازه پی میلاویږي
مې خو ساتلو ته څه ضرورت دی؟ بعضې نور خبرې کوي. نو فمن ابتغى وراء ذلك، نو چا چې طلب کړه د دین علاوه نور، خپل کور والی د هغې نه علاوه نور پسې ورپسې کېږي، نو فاولئک هم العادون، نو دا کسان دي د حد نه تجاوز کوونکي. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، او دا کسان دي چې د خپلو امانتونو او د خپلو وعدو رعایت ساتي، د هغې خیال ساتي. امانتونه دي، امانت یوازې دا نه چې مال لې، امانتونه پیسې دي، مال او پیسې روپۍ اشرفۍ دا نه دي یوازې څه شی ورسره کېده، یوازې دغه نه دي، سامان نه دی، نه خبره چې ده نو خبره هم امانت دي. دارنګې عقیده چې ګورې نو عقیده هم د امانت دی. هلته کې تاسو ویلو، هلته کې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا خبر دا امانت دی. دا الله خبره به منم، د رسول په طریقې باندې به خپل ژوند تېروم، دا امانت دی. دې خیال ساته. نو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، او دا کسان دي چې دی خپل امانتونو او د خپل وعدو وعده کړل، د الله سره وعده کړل نو دا غیم خیال ساتي، مخلوق سره وعده کړل الله وزي کړل نو دا غیم خیال ساتي. بعض خلک خدا سي وعده کړل نو چل کړي نه کړي دا کړي نه کړي نه، بل ځکه الله رب العزت وایي دا وعده په باره کې د دې خلکو نه به تپوس کولی کېږي. وعدې په باره کې تپوس به کولی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو باره کې وفرمایل امانت ته وعده ده لوز ده. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نشته د هغه چا چې امانت یې نشتی، امانت تو خیال نه ساتي، او دین نشتی د هغه چا چې هغه وعدې خیال نه ساتي. لو ذکر لے وعدے کړل، هغه وعدې خیال نه ساتي. دکاندار دی داغه نه پیسې واغستې، داغه نه سودا واغستا، ودا سبا پیسې درکم، بیا سبا نه راځي. بعض خلک وایي یوې هفتې په سر باندې دومره پیسې پکار دا سودا راکا، یوې هفتې په سر باندې، هفته نه بیا به هفته کې 2 ورځې 2 کاله به تیر شي در به نه کیږي. دا څه شو؟ نو والذین هم لاماناتهم، او دا کسان دي چې د خپل امانتونو او د خپل وعدو خیال ساتي، د هغې رعایت ساتي. والذین هم بشهاداتهم قائمون، او دا کسان دي چې د خپلو ګواهۍ باندې دي قایمي، ګواهي کړله، خپله ګواهي کړله نو په ګواهۍ باندې کلک دي، په هغې باندې ولاړ دي، په هغې باندې همیشه قایم دي. دی چې کومه ګواهي کړله په یو شي کې ګواهان شوي دي، دا خبره داسې ده، زه دا ګواهي کوم چې دا داسې ده، بل پسې راغی وکړه روپۍ واخله، تاله بس دومره روپۍ درکم، په زرونو به درکم، په لکونو به درکم، په کرونونو به درکم، د دې نه واپس شه. خبره داسې مه کوه، داسې وکړه. او یار څه شي زما په مخ کې چې کومه خبره شوې ده، ما ته چې کومه معلومه ده هغه دقسې ده، ما پیسو ته ضرورت نشته، پیسو باندې چل. مؤمن سره داسې وایي چې دی به په خپله ګواهۍ باندې قایم. یو ګواهي د کړله د الله سره هم کړله، نو په هغې باندې هم کلک ولاړلی، ګواهي کړله که لا اله الا الله ګواهي ده، محمد رسول الله دا ګواهي ده، نو په دې باندې د همیشه کلک ولاړلی. د الله حکم به منم، د پیغمبر په طریقې به خپل ژوند تېروم، دا لوز دی که نه، دا ګواهي ده که نه، دا امانتونه دي، وعدې دي، ګواهي ده. او دا چې چا کې نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا منافقي ښه. منافق سړی به څه کوي؟ امانت کې به خیانت کوي، وعده وکړي وعدې خلاف ورزي به کوي، ګواهي د هغې خلاف به کوي، یا به نو قسمونه به کوي، نو په دروغ باندې قسمونه به کوي، ګواهي خلاف وکړه.
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، او دا کسان دي چې د خپل منځونو حفاظت کوي. مخکې وی منځ قایمي، دلته کې وی د مانځه حفاظت کوي، داسې نه چې منځ به خراب شي. منځ خراب نشي چاته، منځ فاسد نشي چاته. نو منځ خرابېږي په څه باندې؟ په ریا باندې خرابېږي، سمعت شهرت باندې خرابېږي، دکلاوي باندې خرابېږي، ښودنه باندې خرابېږي که نه. سړی وایي ځای کې مونځ کوه نو ښه اوږده اوږده مونځونه یې کول. ډوډۍ وخوړه، ډوډۍ وله ورکړ وه، نو ډوډۍ چې وخوړه لوکوټې وخوړه. کشر ورسره وایي هغه وایي دا ولې؟ نو لږه تو هلته کور کې ډېر شی خوري. هغې بکا رایاد وایي دا په کار به راشي، دا خبرې په کار راځي. منځ یې شروع کړو، منځ یې کاو اوږده اوږده مونځونه یې کول. هغه دومره ته کور کې دومره مونځونه نه کوې اوږده اوږده، هغې دا په کار راځي. زه ختم کله چې کور ته لاړم، هغه ډوډۍ راوړې، ما چې ډوډۍ وخورم. مې تا هلته خوړلې نه وه، هلته ما لږې خوړل، لږه خوړل وکړه. نو هغې کار نه دی کړی چې اوس ډوډۍ ځکه بیا خورم. کشر ورسره وته وایي بابا هغه مونځ به هم دوباره وکړې. هلته ته عام مونځونه دلته کې نه کوې داسې که نه کور کې داسې اوږده اوږده مونځونه کوې، هلته کې اوږده اوږده مونځونه کړي. نو هغه هم نه دي شوي، یا خو تا د بل څه د کار دپاره دي کړي وو که نه. کار آمد وایي، کار آیت. نو اولئک فی جنات مکرمون. نو څوک چې دغسې مونځونه کوي د مانځه خیال ساتي، منځ چاته فاسد نشي، منځ خراب نشي، منځ چاته مکروه نشي، منځ چاته فاسد نشي، دغه خیال ساتي. دغه نور مخکینی امانتونه دي، وعدې دي، د هغې خیال ساتي، خپل ګواهي باندې قایمي. قیامت د ورځې تصدیق دی، عذاب نه یره ده، وغیره وغیره، دا ټول یې ووایي. نو دا څومره صفتونه چې پکې دی د مسلمانانو نیک صفتونه دي، ښه صفتونه دي. نو دا صفتونه چې په چا کې، نو دا صفتونه والا فی جنات مکرمون، په جنتونو کې به عزت بوله ورکولی کېږي، د دې عزتونه به کولی کېږي، د دې به اکرام کولی کېږي. د دې به هلته کې چې کله جنت ته لاړل نو هلته کې به نوکران د دې خدمت به کوي، ګرځي را ګرځي به، چکرې به لګوي، څوک به یو شی راوړي او څوک به بل شی راوړي. عزتونه دي، اکرامونه دي. هلته کې به عزت هم کولی کېږي، د الله طرف نه به عزت کولی کېږي، د الله طرف نه به انعام کولی کېږي، د الله طرف نه به سلام پې هم کولی کېږي. ملائک به هم ځای په ځای باندې ولاړ وي، نو هغه به ورته هم سلامونه کوي. او حورې دي، غلمان دي، هغه بس یا وي عزتونه به وله کوي، خدمتونه به کوي. دې باندې بس کو. سال سائل بعذاب واقع، سوال کرنے سوال کوونکی دا عذاب واقع کیدونکي باره کې للکافرین لیس له دافع، د کافرانو دپاره نشته د هغې څوک دفع کوونکی، لرې کوونکی څوک نشتی، د کافرانو نه څوک اړوونکی نشتی، تپوس کې تپوس کوونکی د عذاب واقع کیدونکي باره کې للکافرین لیس له دافع، نشته د کافرانو دپاره د هغې نه کافرانو نه څوک اړوونکی. من الله دا راضی دا الله طرف نازل معارج، هغه الله چې هغه لوی مرتبو والا دی، هغه الله چې هغه اسباب والا دی، د اسمانونو اسباب دي، خطو اسباب دي، ملائک خیجی را کوزیږي. تعرج الملائکة والروح، ورخیجی ملائک اور روح جبریل علیہ السلام الیہ اللہ طرف تا، عرش طرف تا، فی یوم پاغرز کی کان مقدار 50,000 سنہ، چی مقدار داغی 50 زر کال دے. فاصبر صبرا جمیلا، نو صبر کو صبر خیستا، انہم یرونہو بعیدا، یقینا دا خلق اینی باغی لرا نیز دے لرے، انہم یرونہو بعیدا، یقینا دا خلق چی دی اینی آغی لرا خیال کئی باغی باندے چی دا خو دیر لرے دے، ونراہو قریبا، اینو منگا یا گنو منگا آغی لرا نیز دے. یوم تکون السماء کالمہل، پاو ورځ باندې شی به اسمان په شان د ویلې شوي تانبې،
وتكون الجبال كالعهن او شی بغرونه پشان د وړی ډنډت کړي شي په هوا کې براوانی دا بعضې ځایونو کې داسي اوس په دې دور کې خو دا خبرې بعضې عامې شوې چې داسې ویلې وې چې دا به داسې په دې هوا کې داسې روانې لکه دا واورې چې ورېږي که نه اخوا دې خوا به روانې خلکو وایي چې دا واورې چې پکې ورېږي دا به څنګه ده موږ واورې نه پرېږدي دا خو زموږ علاقې والا پېژني که د علاقې والا خلک خو په واورې نه پېژني څنګه کي وړی چې دا خلک چې ډنډت کوي دا هر علاقه کې د دې صورت اگر چې اوس دا خبرې مرورو ختمیږي لیکن خبرې پاتې دي شته وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنه کوي یو دوست د بل دوست یو بس سرونم خوده کیږي بدی تا یا اینی به یو بل لرا یود المجرم غاړي به مجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه چې فدیه دی ورکی قربان دی کی من عذاب یومئذ د عذاب د ورځې په خپل زامنو باندې وصاحبتی په خپل خزه دی په دې کې قربان کی او اخی خپل رور دی قربان کی او فصیلتی التي تووی او قام قبیله غچ دیو تراته د بکی ټیکانا حاصله کړوا یا فدیه کې ورکی د خپل زامن او خپل خزه او خپل رور خپل قام قبیله ومن فی الارض جميعا او سوچ په دې ځمکه کې ټول سمون جنو بیا درته نجات میلاو شي کلا چری دا سیندا انها لظا یقینا دا جهنم چې دا خو شغل وون کې نزعات للشوا راخون کې دې سرمن ولرا د لاس او د خپل سرمنې براکاږي او دا که چانه لیدلی وسو عام ملاوی لیدې کېږي د شونه نزعات للشوا اندوانو ته ګورئ کله چې اندو مړ شي حال د کې دي ور بلکی هغه کې کی دي نو چې کله ور ګرمیږي څومره ګرمیږي د سوځي ورو د کینی ښه راټونډي کنه لاس هم راټوند شي خپې هم راټوندي شي دا الله موږ ته ښیي دنیا کې هغه عذاب دی د آخرت دا جهنم هغه عذاب دی الله یې ته موږ ټول ساتي نزعات للشوا راخون کې به سرمنو د لاسونو د خپل نه تدو من ادبر و تولا رب راکاږي आवाज وکي رابلی با هغه څوک چې هغه شاکر لا و تولا مخیاړه ولنه اعراض کړي و جماع فواج مکړه دې مال لرانو په لوخي کې خو دې ان الانسان خلق هلوا یقینا انسان پیدا کړی شی نه هرسناک اذا مسو شر جزوا کله چې ورسیت شر نو دې جړه پر یاد کوونکې و اذا مسو الخير منو کله چې ورسیت خیر نو دې بیا من کوونکې خیر لرا خلق من کوي د خیر نه د دین نه من کوي الا المصلين مگر منځ گزار خلق الذين هم على صلاتهم دائمون دا کسان چې د خپل منځونو باندې همیشګيري کوي والذين في اموالهم حق معلوم دا کسان چې دی په مالونو کې حق دې معلوم مقرر للسائل د پاره د سوال کوونکو ول محروم د پاره نه سوال کوونکو والذین یصدقون بیوم الدین او دا کسان چې تصدیق کوي د ورځې قیامت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او دا کسان چې عذاب د خپل رب نه یره کوونکي دي ان عذاب ربهم غیر مامون یقینا عذاب د رب د دې چې دی هغه نه امن کې پات کېدل نه دي پکار هغه نه بے پروا کېدل نه دي پکار والذین هم لفروجهم حافظون او دا کسان دي چې د خپل شرمګاونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر د خپل بیبیان او مخ یا معاملکت ایمانهم یا چې مالکانی دي خلاصونه فإنهم غیر ملومین یقینا دی په دې کې ملامت نه دي فمن ابتغى وراء ذلك نو چا چې طلب کو د دین علاوه نور فولئک ملعدون د حد نه تجاوز کوونکي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او دا کسان چې د خپل امانتونو او د خپل لوزونو رعایت ساتي والذین هم بشهاداتهم قائمون او دا کسان چې د خپل گواهی باندې قائمي کلکی والذین هم علی صلاتهم یحافظون دا کسان چې د خپل منځونو حفاظت کوي والذین اولئک فی جنات مکرمون دا کسان دي چې په جنتونو کې عبادت عزت کول کیږي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې توفیق راکړي نام قنا عذاب کې وته بس